سینو ته منتقلا د علمونو خزانه کا قرآن په خپل زده کا ته قرآن نور ته ازده کا. عزتمندو مسلمانانو اوریدونکو، نن زموږ ابتدایي درس دی د قرآن د ترجمې. نو د دنیا هر یو کار چې سړی شروع کيو او یا د دین یو کار سړی شروع کيو، نو په هغه ټولو کې د ټولو نه عظیم کار او د ټولو نه لوی کار او د ټولو نه درون کار هغه دا کار دی چې ما او تا د هغې چې دی نو عزم او اراده کړله چې د قرآن درس دی. ځکه په قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمای چې انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مونږ په تا باندې رالیږو یو داسې وینا چې هغه درنه ده. د قرآن دی نزول ته او د قرآن دی وحی ته درنه ویلی شو، د قولا ثقیله درنه وینا ده، یو داسې وینا ده چې درنه ده. نو د قرآن د شروع کولو نه مخکې څه اصول څه آداب هغه زده کول پکار دي. نو د هغې نه مخکې دا ده چې موږ وحی زده کړو چې وحی څه شی دی، ځکه چې الله تعالی ورته درنه وینا وویلله چې ای پیغمبر موږ په تا باندې رالیږو د بره نه یو داسې شی چې هغه دروند دی، قولا ثقیله دی. او د دې وحی دا درنواله چې دی نو دا محسوسي مو او دا معنوي هم و، محسوسي مو معنوي مو هم و. ځکه په صحیح حدیث کې راځي، امام بخاري راوړی دی، امام بخاري چې خپل بخاري اول جلد شروع کوي د وحی نه شروع کوي چې وحی څه شی دی. نو هغې پکې حدیث راوړی دی د حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنہ چې یو ځل نبی علیه صلات وسلام دا پنډۍ زما په دې پنډۍ باندې چې دی نو یې ښودې وه او په دې کې وحی چې دی نو هغه اثرات په نبی علیه السلام باندې شروع شو. نو وایي مال دومره سخت زور راکو چې مال زما دا پنډۍ چې دی نو ماته کړله. دغه صحابي وایي دومره زور و، یعنې هغه محسوسي زور و چې نبي علیه السلام له به چې دی نو زور ورکولو. او بل حدیث پکې بیبي عایشه دا فرمایي چې په نبي علیه السلام باندې او په سخت جمع کې چې دی نو وحی راله د قرآن به نازلېدو، نو په نبي علیه صلات وسلام باندې به خولې راتلې، خولې په سخت جمع کې به نبی علیه السلام باندې خولې راتلې. او دام په حدیث کې شته چې کله به نبی علیه صلات وسلام په سورلۍ باندې سورو په اوښ باندې نو چې وحی به راله او قرآن به نازلېدو نو دا سورلي نه دا په ځمکه ایسته کېناستله، دا به نه شو تللی، دومره زور به یې چې دی نو ورکولو. نو دا محسوسي درنوالی دی چې هغه به نبی علیه صلات وسلام له ورکولو. او دغه شانته کې د هغې معنوي او حسي درنوالی دان دی چې الله تعالی په قرآن کې وایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. الله تعالی وایي که موږ دا قرآن په دې غر باندې نازل کړی وی نو په دې غر کې به خشیت او عاجزي پیدا شوی او دا غر به چې دی نو ریزه ریزه تلی وی. د دې هغه درنوالی ته چې دی نو دا غرونه هم چې دی نو نشي ټینګېدلی. په غر کې چې څومره مضبوط مخلوق دی د قرآن د وجې نه پای کې خشیت او عاجزي پیدا شوی او هغه به ټوټې ټوټې تلی وی. دا ولې په دې کې معنوي درنوالی دی او حسي درنوالی چې دی نو په دې کې پروت دی. او دغه شانته کې معنوي درنوالی د قرآن دام دی چې نبی علیه صلات وسلام او صحابه کرامو د دې په دعوت کې او د دې په دې خورولو کې او په بل ته په رسولو کې څومره تکلیفونه او مشقتونه اوچت کړي دي. دا قرآن د پاره هغه دعوت و، څومره تکلیفونه هغوی ته میلاو شوي دي د دین د دعوت او د قرآن د رسولو کې. نو دغه څه معنوي درنوالی په دې کې پروت و چې سړی په مشقت کې او په تکلیف کې
پرېوځي. لکه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها امهات المؤمنین د نبی له سلام نه تپوس کوي وای د الله رسوله وای پتا باندې د وحود نه زیاته سخت راغله بله د وحود نه زیاته سخت پتا باندې بل راغله. نو هغه نبی له صلوات و سلام ته فرمای وای عایشه وای ته ورکوټي وای تا ته پته نشته د دین زیاتې سختي په مکه کې په ما باندې چې دین راغلی په مکه کې او په وحود کې زیات تکلیف راغلی نبی له صلوات و سلام ته چې نبی له صلوات و سلام زخمی شوی و وسپنې ټوپۍ په سر کړو هغه ټوپۍ ماته شوی و د هغې د وجې نه سر زخمی شوی و مخ مبارک چې دی نو هغه زخمی شوی وینې ترې بهیږي غاښونه مبارک چې دی نو هغه شهیدان شوي نبی له صلوات و سلام یو کندې ته ولیدلی و دا ملګري د صحابه کرام دا ټول تتر بتر شوي او نبی له سلام پکې آواز کوو الی عباد الله اے د الله بندګانو راټول شي منظم شي یو طرف ته شي. نبی له سلام بی بی عایشه ته په مکه کې په ما باندې زیات سخت راغلی اور نبی له صلوات و سلام په مکه کې ناسو په حرم شریف کې به عبادت کولو او دا مشرکین براله نبی له صلوات و سلام په مړی کې به صادر واچللو او دا به سراوه راخ کودلو. دا تکلیف ودر رسېده مشقت ودر سوج نه ملاو شو د قرآن د دعوت د قرآن د رسولو د قرآن د تبلیغ د وجې نه که قرآن نه رسولی او دعوت نه ورکولی نبي علیه السلام د چا څه ویله او بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی نبي علیه الصلاة والسلام اخلاص کو ویا تقتلون رجلا ان یقول ربی الله وای تاسو هغه داسې یو سړی قتل کوئ چې هغه وایي چې زما رب چې دی نو الله دی. او په بله موقع کې نبی علیه صلات وسلام په حرم شریف کې عبادت کوي او دې مشرکینو به د حرم شریف چې دی د عزت او د حرمت هم خیال ساتلو خو نبی علیه السلام له پکې امن نه ورکولو. یو ځل نبی علیه صلات وسلام په سجدې په حالت کې دی او دې مشرکینو چې دی نو هغه لرې راوړه هغه کلمې ډکې او هغه د نبی علیه صلات وسلام په شا باندې چې دی نو واچېدل او دومره د هغې بوج و چې نبي علیه السلام د سجدې نه چې دی نو نشو پورته کېدلی. بیا بیبي فاطمه راله او هغه چې دی نو راښ کو د نبي علیه صلات وسلام د هغې نه چې دی نو راپاڅېدلو. دغه شان کې صحابه کرامو چې دی نو څومره سختې او تکلیفونه هغوی ته رسېدلي د ولږي او د تندې تکلیفونه دا څه وایو چې د قرآن دا درنوالی دی ثقل دی په دې کې درنوالی دی معنوي درنوالی او حسي درنوالی چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی له صلوات و سلام ملګری دی خو هغه وایي چې وایي په ما باندې به داسې ولږې رالی چې هفته به تېره شو ما به ډوډۍ ونه لیدله وایي کله ناکله به چې دی نو په ما باندې بېهوشي راتله او زه به د ولږې د لاسه چې دی نو راولېدلم او وایي زه په لار کې کېناستلم او دا ملګري به راتلل او ما به ترې تپوس کولو چې دا پلانکۍ مسله څنګه ده زه په دې مسله ښه پوهېدم خو ما به یې تپوس کولو چې چېرته ما ته ووایي چې ته که څه وږی یې چې زه دې بوځم چې خوراک در باندې وکړم. دا تکلیفونه او مشقت د څه وجې نه د قرآن دا درنوالی او ثقل په دې کې پروت دی. دغه شان بعضې صحابه کرامو ته د لباس تکلیف و لباس به د صحابه کرامو سره نه وي په موږ مجلس کې ناستو وایي موږ کله ناکله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اخوا بل طرف ته مخ کړی و وایي زموږ سره به ورکوټی څادر و وایي موږ ویل چې ته مخامخ نه شو او زموږ عورت چې دی نو ښکاره نه شي. نو دا صحابه کرامو تکلیفونه او دا په دې کې دا ثقل او دا درنوالی و. نو دا درون کتاب دی او درنه وحی ده نو د دې دپاره به چې دی نو د الله تعالی نه مدد غواړي دا محنت و مشقت هم غواړي او د الله تعالی نه به دعاګانې هم غواړي. پر عباداتو کې محنت دی په دې صورت فاتحه کې دا ښودلی شوی چې ایاک نعبدو دا محنت دی و ایاک نستعین دعا ده د الله نه به غواړي. ځکه موسی علیه صلات وسلام دعا کوي د الله نه او الله تعالی ورته دعا ښیو چې په تا باندې دا دومره غټ بوج دی د دعوت او د تبلیغ او د تورات د رسولو نو ته دا دعا ووایه چې رب اشرح لي صدري الله تعالی زما د سینه کلاو کې د علومو ته د قرآن دی علومو ته زما دا سینه کلاو کې یو معنی دا ده او بله معنی ده چې په ما کې صبر او تحمل پیدا کې ویسر لی امری و الله تعالی زما دا کار آسان کې د نبوت ته دا ډېر غټ بوج دی
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله تعالی زما د جبه کلاو کې زما په دې جواب باندې خلک پوه شي. او دې دعا ته نبی صلی الله علیه وسلم هم محتاج دی. الله تعالی د بل سره زیادت سوال نه کوي. وای ربي زدنی علما. الله تعالی دا دعا غواړي الله زما په علم کې اضافه وکړي. زما د علم چې دنو زیات کې. او دا قران دا علوم نه دی دای چې په ځای باندې ولاړ نه دي چې دا محدود دي. چې سړی و چې ما یو تفسیر یاد کو بس نو ما د ترجمه معلومه شول. دا یو سمندر دی چې د انتها په دې کې د پایاو چې دنو هغه نه لګي. دا یو د علوم چې دنو خزانه ده. قران دا علوم د دې لپاره بسړی چې دنو ټیم ورکړي، د دې لپاره بسړی چې دنو مشقت هم چې دنو هغه به تیریو. او د دې لپاره به د الله نه سړی دعاګانې چې دنو لولي چې الله تعالی دا قران او دا علوم چې دنو موږ ته آسان کړي. نو الله د الله تعالی په مدد سره به چې دنو دا آسانيږي. او د دې چې دنو د وحي بیا دا زده په وحي کې چې الله تعالی هو انسان پیدا کړی دی. انسان دل عقل ورکړی دی، دل حواس خمسه ورکړلې. دې پاغي باندې چې دنو د هر څه معلومولې شي. لکه په عقل باندې سړی معلومه چې دا دیوال دی، دې دیوال چې دنو سپین رنگ دی. په سترګو باندې چې دنو دا معلومه و چې رچا سترګې نه یو نظر نه لګي د دې دیوال د رنگ وته پته نه لګي. او په دې کائناتو کې داسې شی نه دی او داسې الله تعالی هر څه پیدا کړلی چې انسان ته د هغې پته نه لګي دا شی څنګه استعمال کړم. د دې په استعمالولو باندې به چې الله تعالی راضي کېږي که خوشحالېږي به دا نه په حواس خمسه پته لګي او نه چې په عقل باندې پته لګي. انسان وحي ته محتاج دی، وحي ته چې الله تعالی په کوم شی نه خوشحالېږي، په کوم شی نه خفه کېږي، الله تعالی په کوم شی نه ناراضه کېږي او په کوم باندې چې خوشحالېږي، او په کوم شیونو کې زما پیدا ده او په کوم شیونو کې چې دنو زما نقصان دی. د کوم شیونو د وجې نه ماته پیدا رسي او د کوم شیونو د وجې نه ماته نقصان رسي دا اوس په عقل باندې دې پته نه لګي. دې ته انسان ته چې د وحي ضرورت دی. نو الله تعالی چې د وحي راولېږله او د وحي معنی د یو پوشیده خبره پټه خبره چې دنو چاته کول نه لغوي معنی د وحي ده. یعنی الله تعالی خپل پیغمبران ته د جبرئیل امین په ذریعه سره دا پیغام چې دین راورسولو. او بیا د وحي مختلف چې دینو حالات دي چې وحي به چې دینو څنګه راتلله. نو وحي به چې دینو یو په داسې حالت کې راتلله چې جبرئیل امین به چې دینو په خپل شکل کې چې دینو راغی او په خپل شکل کې جبرئیل امین چې دینو هغه صرف 2 پیر راغلی د نبی علیہ السلام ته په خپل شکل کې 2 ځله ښکاره شوی. یو ځل په مکه کې او یو ځل په سدرۃ المنتهى کې په خپل شکل کې 2 پیر لیدل. دا خو یو قسم دی د وحي. دویم د وحي قسم دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم نه بخاری حدیث ته یو سړی د تپوس وکړو چې پتا باندې وحي څنګه راځي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایله وای په ما باندې چې وحي راځي نو داسې حالات لکه کسلسله الجرس، لکه غنټي چې نه د غنټي هغه आवाज کوي आवाज. او بل دام بیان کړی چې لکه نبی له سلام وای لکه زنجیر چې دنو په ګټه باندې سړی راکاږي. او نبی له سلام وای ټول نه سخت وای په ما باندې چې دنو دادا چې ما ته سخت زور راکایو. دا کله چې د غنټي आवाज کیږي او یا دسی چې دا زنجیر چې دنو په ګټه باندې راکاو دی کیږي او आवाज کوي د ټول نه تکلیف ده او زور چې راکای نو هغه ماته دا وای راکایو. نه بل قسم ده وحي. نا په علوم القرآن کې شیخ گور رحمان رحمه الله دا ټول ذکر کړلی، مختلفو تفاسیرو معارف القرآن هم ذکر کړلی د وحي دا قسمونه. او دویم حالت دا ده چې جبرئیل امین د انسان په شکل کې راشي. دریم حالت چې د انسان په شکل کې راشي او جبرئیل امین با عام طور باندې د انسان په شکل کې راتللو. نبی علیہ السلام وای د ټولو نه آسانه وحي ماته دا وه جبرئیل به د انسان په شکل کې راغی. او یو صحابي د اکثر به جبرئیل د هغې په شکل کې راتلو، هغې ته وایي دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه. یو ښایسته صحابي و، اکثر به د دې صحابي په شکل کې راتللو. دا د وحي چې دی نو بل قسم و. او د وحي یو قسم چې دی نو هغه دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې چې ما څنګه بیان کړ چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به خولې رالې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه به زور ورکولو دا رنگ مبارک به چې نو تک زیړ شو. دا بل د وحي چې نو قسم ده.
او د هغې نه علاوه د وحي یو قسم هغه ده چې جبریل امین به ډایرکټ چې د نبي علیه السلام په زړه کې خبره ور واچېدله مخامخ به چې د رانغی نه به څوک القا به یې وکړه الهام به یې وکړو د الله د طرف نه پیغام راوړو د نبي علیه صلات وسلام په زړه کې به ور واچېدله او بل د وحي قسم دا و چې نبي علیه صلات وسلام د الله تعالی نه چې د خبرې واورېدلې د الله تعالی یې نه ولیدله د معراج په موقع باندې او الله تعالی ورته چې د خبرې د الله تعالی ورسره خبرې وکړلې پای کې منځونه ورکړل نبي علیه السلام له د سورې بقرې آخرني 2 آیاتونه یې ورکړل نو دا د وحي چې دی بل قسم دی نو په دې طریقه باندې به جبریل امین چې دی نبي علیه الصلاة وسلام ته چې دی وحي چې دی راوړلی او په دې طریقه باندې قرآن نزول چې دی هغه وشو ابن عباس وایي د قرآن نزول 2 پیره شوی دی یو ځل د لوح محفوظ نه سمای دنیا ته او بیا د سمای دنیا نه د سمای دنیا نه بیا چې د ځمکې ته په 23 کالو کې 30 کالو کې دا قرآن چې دی مکمل شو لوح محفوظ نه بیت العزت ته راغی بیت المعمور ته او د هغې نه چې دی بیا ښکته جبریل امین به چې دی وخت په وخت باندې چې دی لږ لږ چې دی رالیږدو او اولنی نزول چې وشو دا وحي چې راله نو نبي علیه صلات وسلام دا په مکه کې و او په غار حرا کې چې دی موجود و او د دې وحي د راتلو نه مخکې نبي علیه صلات وسلام به رښتینې خوبونه لیدله داسې خوب به یې ولد په سحر لباقه شانتې کېدله بیبي عایشه وایي او بیا چې دی نبي علیه صلات وسلام تنهایي طرف ته منتقل شو تنهایي طرف ته دا به زیاته خوښوله چې زه په تنهایي کې شم او عبادت وکړم نو غار حرا ته به تللو هلته به څو ورځې تېرولې نو هلته چې دی جبریل امین راغی او نبي علیه صلات وسلام ته راونیولو او ځان ته نږدې کړو چې اقرا نبي علیه السلام وایي ما انا بقارئ زه خو نشم لیکل لوستل ماله نه راځي بیا ورته جبریل وایي اقرا نبی علیہ السلام وی ما انا بقارئ په دریم ځل ورته بیا وایي نو بیا یې چې دی نبي علیه صلات وسلام د ځان سره چې راجوخ کو او خپلې سینې سره او بیا یې چې دی پرېښودلو نو بیا اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق نو دا آیاتونه چې دی 15 آیاتونه د سورې علق چې دی دا نازل شو او بیا د وحي سلسله چې دی هغه شروع شوه په وخت باندې به چې دی آیاتونه سورتونه چې دی نازلېدله نو په دې طریقه باندې چې دی قرآن پاک په 30 کالو کې چې دی هغه مکمل